لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ نبی جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. طول حاضرین درود شریف وائے وزل میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت د ټول کائنات پیدا کون کے دے. اللہ رب العزت د ټول کائنات افضل دے. باقی ټول مخلوقات تی اللہ خالق دے. باقی ټول مملوکات تی اللہ مالک دے. دا ټول کائنات د اللہ دے. د اللہ رضامندی د ټول کائنات نہ اعلیٰ دا. د اللہ مرتبہ د ټول کائنات نہ اعلیٰ دا. د اللہ کلام د ټول کلامونو نہ اعلیٰ دے. دغه اللہ راضی کولو د پارا اللہ رب العزت د ټول کائنات د اصلاح د پارا، د ټول کائنات د فلاح او د بہبود د پارا، د ټول کائنات د کامیابی د پارا خپل عظیم الشان قرآن پاک را لے گلے دے.
څنګه د الله مرتبه اعلی ده دا شان د الله د کلام مرتبه په ټولو کلامونو باندې اعلی ده. دې حوالې سره یو څو خبرې درته عرض کوم. عموما دنیا کې هر انسان تکالیفو سره مخامخ دی. د تکالیفو نه د بچ کېدلو مختلفې نسخې ښودلی کېږي، مختلف علاجونه ښودلی کېږي. راځئ د الله کلام ته مخه کوو. د الله په کلام کې څه تاثیر دی؟ قرآن کې الله وایي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے زما بندگانو که څه تکلیف سره تاسو مخامخ یئ، زما قرآن پاک د هغې دپاره شفا او علاج دی. اے زما بندگانو که تاسو د الله د رحمت نه لرې شوي یئ، د خپلو ګناهونو د وجې نه، د خپل غفلت د وجې نه، یا سبل سبب د وجې نه د الله د رحمت نه لرې شوي او الله ته نزدېکت غواړئ، الله ته قرب غواړئ، الله ته ځان نږدې کول غواړئ، الله ځان ته را نږدې کول غواړئ، نو ورحمة للمؤمنین زما د رحمت ذریعه دا قرآن پاک دی. نو یو علاج دی او بل رحمت دی. علاج دی ته وایي چې انسان باندې څه بیماری وي، څه سخته وي، هغه ته ختم شي. خو تاسو ته پته د عزتمندو چې کله یو انسان بیمار وي او د هغه بیماری ختمه شي، نو بیا هم ډېر وخته پورې دا کمزوري محسوسوي. بیماری ختمه شي خو کمزوري ډېر زیات وخته پورې محسوسوي. نو الله رب العزت دې آیات کریمه کې وایي چې یو قرآن پاک شفا دی، خو چې د شفا د بیماری نه پس که کومه کمزوري در کې پاتې شوه، نو خیر دی زما قرآن بیا رحمت هم دی، نور به هم درته اضافه کوي، مزید به نور هم ښه کېږي په دې سره. نو دې حوالې سره نبی علیه الصلاة والسلام د مختلفو صورتونو مختلفې فایدې بیان کړي دي. د قرآن ډېر فائدې دي عزتمندو. یو فائدې دا ده چې انسان ته شفا ورکوي. نور د قرآن د دې نه علاوه ډېرې زیاتې فائدې دي. لکه د ټولو نه عظیمه فائده ده چې یو انسان 100 کاله کفر کړی دی، د ده د پاکۍ دپاره واحد ذریعه هغه کلمه طیبه ده. یو انسان دی هغه 2 کاله کفر کړی دی، بل انسان دی 100 کاله کفر کړی دی، خو د یو انسان صرف کلمه وویل او د بل انسان کلمه نه ده ویلې. د قیامت پر ورځ دا 2 کاله والا کافر انسان به ټول عمر جهنم کې وي، او دا د کلمې والا انسان چې 100 کاله کفر یې کړی دی، دا به د سزا نه بعد او یا که فوراً مړ شو نو ټول عمر به جنت کې. دا دومره فرق دی. د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق راوستون کی کلمه، الله نه ته نږدې کوونکې کلمه، هغه کلمه ده لا اله الا الله، او هغه دا د الله کلام دی چې الله انسان ته نږدې کوي. یو ځل فرانس کې یا داسې یو بل ملک کې څه ګلوکاران و هغه مسلمانان شو. یو عالم په خپل کتاب کې لیکلی دي چې ما هغوی سره رابطه وکړه یا ما لرال او ما ته تپوس وکړو چې آخر تاسو ولې مسلمانان شوئ؟ ستاسو د اسلام څه ذریعه جوړه شوه؟ د هر انسان د هدایت دپاره څه ذریعه جوړیږي؟ یا ورته عالم بیان وکړي، یا تبلیغ جماعت ورشي، یا دغه رنګې چې کوم دی څه کتاب اولولي، څه ذریعه جوړه شي؟ ستاسو څه ذریعه جوړه شوه؟ هغه وایي موږ د دنیا ورلډ فیمس ګلوکاران یو، سندرغاړي یو. موږ یو ځل ریډیو لګولی او په هغې باندې عربي چینل رالو، د عربو چینل. نو په عربو چینل کې موږ چې کوم دی یو سانګز، یو نغمه واورېدله عجیبه شان. نو هغه نغمې زموږ په غوږونو زموږ په زړه باندې ډېر اثر وکړو. نو هغه نغمه موږ ځان سره ریکارډ کړه. بیا موږ ګلوکاران او سندرغاړي راجمع شو، موږ ویو دې سره موږ خپل ساز جوړو، سورونه ورسره لګو، لکه څنګه چې ګانو سره باجي وي او مختلف سازونه وي. نو ویل دې سره دا زموږ خوښ شو الفاظ، نو دې سره موږ خپل هغه سرنا یو ځای کوو. وایي موږ ډېر زیاته خواري وکړله، خو دغه نغمې سره چې کوم دی زموږ دا سورونه او دا باجي او دا ستارونه او دا ربابونه ورسره نه یو ځای کېدل، دې ورسره خوند نه کوو.
به موږ چا نه تپوس وکړو چې دا د عربو یو ګانه ده یو نغمه ده ګانې مطلب یو خوندور کلام چې دا چا جوړ کړی دی وایي موږ ته چې کوم دی مسلمانانو وویل چې دا خو انسانانو نه دی جوړ کړی دا نغمه او دا عرب هم نه ده جوړه کړې وایي موږ یې تپوس وکړو چې دا چا جوړه کړې ده وایي موږ ورته چې دا د رب کائنات کلام قرآن پاک دی نغمې ورسره نه جوړې وایي بیا موږ ډېر حیران شو وایي موږ ورته چې د دې نور څه والیوم شته د دې نور حصې شته وایي موږ ته چې د دې خو 10 حصې دي او یو حصې چې کم دی لس صفحې او شل صفحې ده وایي بیا موږ د دې ټول والیومونه یعنی 10 سپارې قرآن پاک موږ را جمع کړو او کوشش مختلفو آیاتونو سره وکړو خو سرنا او باجی او ستارونه او ربابونه سره نه جوړېدل بس بیا زمونږ یقین رالی چې د دنیا د هرې ژبې سره د هرې ژبې کلام سره موږ هغه خپل سازونه او لهرونه یو ځای کولی شو دې سره نه شو نو دا قرآن پاک زمونږ د ایمان ذریعه جوړه شوه نو بهرحال عزتمند قرآن کې الله رب العزت یو لوی تاثیر خیری د ابو جهل باره کې راځي او دغه رنګې د نورو کافرانو باره کې راځي چې دوی به د شپې راتله او د صحابه کرامو او د نبی علیه الصلاة والسلام قرآن پاک به اورېدو هغوی به اثر کو لکه موږ باندې یو انګریزي سپیچ اثر وکړي یو فارسی خبره او شاعري موږ باندې اثر وکړي بعض وخت کې د هغې په معنا هم ته نه پوهېږي خو تعالی خوند درکوي چې اوري دقه شان عزتمندو هغوی خو په عربي باندې پوهېدل نو د نبی علیه الصلاة والسلام قرآن پاک به اوریدو د صحابه کرامو تلاوتونه به اوریدل نن هغه محفلونه ختم شو تیری محفل بھی گئے تیرے چاہنے والے بھی گئے تیری محفل بھی گئے تیرے چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے علامہ اقبال یا الله و استاد قرآن هغه محفلونه ختم شو او تا سره چې هغه مینه کول هغه خلک لاړه دنیا نه پناه شو چې د شپې به راپېښېدل او او بوکا به کول او جړاګانې به کولې هغه خلک د دنیا نه لاړ پناه شو نن د شپې خلک راپاسېږي د خپل دوکان د دوا دپاره د خپل اولاد د دعا دپاره د خپل مخکې زندګۍ د جوړولو دپاره دام جایز دي او دام کول پکار دي خو عزتمندو اعلی مقام هغه عشق مقام او هغه د محبت والا مقام ختم شو د دې مثال داسې دی یو سړی مثلا د شپې راپاسېږي او پلار یې بیمار دی د دې وجې نه راپاسېږي چې محض دا زما پلار دی او داسې زیږولی یم د دې وجې نه راپاسېږي او خپله شپه روڼوي نو دې ته مینه او محبت وایي او یو سړی دی د هغه پلار بیمار دی چا ته تپوس وکړه هلکه ته څه علاج یې کې وایي یو علاج یې کوم د شپې راپاسېږي وایي او راپاسېږم وایي مقصد دې څه دی وایي یار د دې پلار خدمت کومه او سټامپ پیپر مې تیار کړی دی چې دستخط راته وکړي چې دا ځای ما پسې ولیکي نو هغه یو هم د پلار خدمت کوي دا بل هم د پلار خدمت کوي خو یو یې په مینه او محبت کې کوي او بل یې د دنیا په لالچ کې کوي نو دغه عزتمندو مخکینو خلکو کې او موږ او تاسو کې فرق دی قرآن پاک ډیر اعلی کتاب دی چې کوم انسان دا غواړي چې ما سره د کائنات ټولو نه عظیم ذات مینه او محبت ولري دا د هر چا چاهت وي چې اعلی نه اعلی کس ما سره مینه وکړي سو کوئی ما سره وزیر اعظم مینه وکړي سو کوئی زما سره ګلوکار مینه وکړي سو کوئی ما سره اداکار مینه وکړي سو کوئی مشهور پرسنالټي والا مشهور شخصیت ما سره مینه وکړي زما نوم والی د چا دا چاهت وي نو د چا داسې چاهت وي چې ما سره د کائنات عظیمه هستی مینه او محبت وکړي د هغې ذریعه قرآن پاک دی حضرت علی سے فرمایي چې کم انسان دا غواړي چې زه الله سره خبرې وکم نو دا د مونځ وکړي او کم انسان چې دا غواړي چې الله ما سره خبرې وکړي وایي دا د قرآن پاک ووایي چې ته قرآن پاک وایې نو دا داسې دی لکه الله رب العزت تا سره خبرې کوي تا سره هم کلام دی ځکه دا د الله کلام دی نو بهرحال عزتمندو په قرآن پاک کې د دنیا چې څومره د جمال د ښایست څیزونه څومره د ترقۍ اسباب او څومره د ښکلا څیزونه هغه ټول الله رب العزت په قرآن پاک کې جمع کړي چې کوم انسان وایي چې ماته د دنیا اعلی مال و متاع ملو شي
هغه قرآن پاک ته عزتمند دی. الله رب العزت د دې قرآن د وجې نه عزتونه ورکوي. کوم انسان دا وایي چې ما ته د دنیا اعلی نه اعلی عزت میلو شي، دا عزت په قرآن پاک کې دی. د دنیا ټول مسلمانان عزتمندو قاری سدیس سره مینه کوي. قاری سدیس صرف د جمعات یو مولا دی. قاری سدیس د جمعات یو مولا دی، یو استاد د مونځ ورکوي، په دې باندې ټول پیژني. نور خو تاسو یې نه پیژنئ چې قاری سدیس څوک دی. د دنیا دغه مرتبه څوک هم نه پیژني، صرف په دې پیژني چې د بیت الله شریف امام دی او د الله کلام په خوږ آواز سره وایي. نو د دې د وجې نه د دنیا د هر مسلمان دا خواهش دی چې قاری سدیس زما کور ته راشي، قاری سدیس سره زه لاس میلاو کړم، قاری سدیس ما سره غاړه میلاو کړي او قاری سدیس سره زه هسې ملاقات وکړم او یو تصویر ورسره وباسم. نور هغه څه کړي، خو د جومات امام دی او قرآن پاک وله ورځي او بهترین انداز کې وایي. نو که کوم انسان دا غواړي چې زما د اعلی خلکو سره تعلقات جوړ شي، نو هغه د قرآن خوان خلکو ته نږدې کړي. کوم انسان دا غواړي چې الله ماله عزت راکړي او د دنیا ټول مسلمانان ما سره مینه وکړي، هغه عزتمند د قرآن پاک ووایي. دا دومره د عزت والا څیز دی. چې کوم انسان دا غواړي چې ما باندې فقر او فاقه راځي، د فاقو نه یریږي، د غریبۍ نه یریږي، د تنگ دستۍ نه یریږي او دا وایي چې زما دا کم حال دی په دې برقرار پاتې شمه، یا زما دا کم حال دی د دې نه نوره ترقي وکړمه، نو د هغې ذریعه عزتمند قرآن پاک دی. هغې وایي صورت واقعه وایه، الله رب العزت بستا په مال کې اضافه کوي. او دغه رنګې سوره یاسین وایا، او دغه رنګې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایا، آیت الکرسی وایا. الله بستا دا حالات د شیطانانو نه، د بدخواهانو نه، د خرابو خلکو نه محفوظ کوي. چې کوم انسان دا غواړي چې زه د حاسدینو نه بچ شم، زه د غاصبینو نه بچ شم، زه د غلاګر کو خلکو نه بچ شم، د هغې علاج هم قرآن پاک دی. د قرآن پاک اخیری صورتونه وایا او د قرآن پاک آیت الکرسی وایا، الله به د دې خلکو نه حفاظت کوي. نو قرآن پاک کې عزت کوم انسان دا وایي چې زما د څوک مددګار وي، زما د څوک حفاظت کوونکی وي، ما سره د ګارډ ګرځي، ګارډ ما سره د حفاظت کوونکي محافظین ګرځي، د دې دپاره هم ذریعه قرآن پاک دی. په دې ذریعه سره الله رب العزت حفاظت کوي. چې کوم انسان د قرآن پاک تلاوت، چې کوم انسان نفع بخش تجارت غواړي، نفع بخش تجارت هم قرآن پاک دی. دا داسې دی چې یو آیات وایا، الله رب العزت په یو حرف باندې د لس نیکیانې درکوي. داسې تجارت چرته هم نشته چې یو په لس چنده باندې ګټئ. دا واحد قرآن پاک دی چې د دې یو حرف وي الله به د لس چنده ثواب درکوي. چې کوم انسان د تخت و تاج وږی وي چې ما ته د تخت و تاج میلاو شي، یو غریب سړی دی په زړه کې دا ارمان دی چې ما ته تخت و تاج میلاو شي، د هغې ذریعه قرآن پاک دا حدیث کې راځي چې کوم انسان قرآن پاک وای د قیامت پر ورځ بدته او د مور او پلار ته د نور تاجونه په سر کیږي. بے تاج بادشاہ که جوړېدل غواړي هم قرآن پاک دی، که تاجدار بادشاہ جوړېدل غواړي هم د دې ذریعه قرآن پاک دی. عجیبه په دې کې پیدا دی عزتمند چې کوم انسان دا غواړي چې زه د عالم جوړ شم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ته. چې کوم انسان وایي زه چې کوم دی مفسر جوړ شم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ته. چې کوم انسان وایي زه مترجم جوړ شم، ترجمه کوونکی، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ته. چې کوم انسان وایي زه صوفي عالم جوړ شم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ته. چې کوم انسان وایي زه طالب علم جوړ شم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ته. چې کوم انسان وایي زه مفتی جوړ شم، د هغې ذریعه قرآن پاک ده. چې کوم انسان وایي زه شیخ القرآن جوړ شم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ده. چې کوم انسان وایي ماله قرآن نه راځي خو بیا هم زه نسبت قرآن پاک سره جوړول غواړم، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ده او هغه دا د خادم قرآن جوړ شه. چې کوم انسان دا غواړي چې زه په آخرت کې د ټولو نه غټ ذاکر اوچت شم، چې د ټولو نه غټ ذکر کړی دی، د هغې ذریعه هم قرآن پاک ده. ځکه د ټولو نه لوی ذکر قرآن پاک دی. نو بهرحال عزتمندو چې کوم انسان دا غواړي زما اخلاق بدل شي، زما دنه رذایل دي، زما بد صفتونه دي، ما نه کینه وځي، ما نه بغض وځي، زما دنه صفایي راشي، نو د هغې ذریعه هم عزتمندو قرآن پاک ته. چې مختلف صورتونه مې تاکي به مختلف صفتونه پیدا کی، خدا به عزتمندو تواتر سره وي، تسلسل سره به وي او مینه او محبت سره به وي. مینه محبت سره یو شعر دی، اوس مثلا ساده لیکلی دی چې یو کس وي یو شانی وي، چې هغه شاعر په خپله خوله وي بیل خوند کوي،
او چې دا سرنا والا سره چې کوم دی نور ډول ډبکی ملو کی هغې به بل خوندي هماغه یو خبره ده خو مختلف حیثیتونو سره چې کوم دی وویلی شوه هغه اثر یې بدل شو نو مینې او محبت سره به چې کوم دی عزتمندو دا وی چې کوم انسان دا غواړي چې زما حکامو ته رسیو شي هغه حکامو ته او هغه حاکم وقت ته چې د ټول کائنات حاکم دی ورڅه د هغې په لاس کې دي د هغې ذریعه هم قرآن پاک دی هر انسان غواړي که وایي لکه داسې خط راکړه چې بس وزیر اعظم له لاړ شم او چې دا ورته پیش کړم چې دستخط وکړي د رب کائنات دربار ته چې کوم انسان درخواست پیش کوي او هغه درخواست په قرآن پاک سره مزین وي هغه د الله په کلام سره مزین وي او تا د الله کلام ویلی وي او الله ته درخواست پیش کړي الله رب العزت هغه درخواست منظوروي نو دا داسې کتاب دی عزتمند چې کوم انسان خوشبوات غواړي د خزانو شوقین وي بهترین خزانه قرآن پاک دی چې دا به قبر کې مستا په کار راځي په حشر کې به هم په کار راځي په پورې صراط به هم په کار راځي او د دوزخ په دروازو به هم دی په کار راځي هلته نه به دی واپس کوي چې کوم انسان دا غواړي چې ما ته داسې څیز په کار دی چې د الله په دربار کې زما دپاره جګړه وکړي الله سره څوک جګړه کولی شي نه د الله څوک طاقت نه لري ان القوة لله جميعا ټول قوتونه الله سره دي چې کوم انسان دا غواړي چې ما سره داسې څیز ملګری شي چې زما د طرف نه الله سره جنگ وکړي حدیث پاک کې راځي چې الله فرمایي چې دا قرآن پاک ما په خپله باندې جګړالو پیدا کړی دی او یاد واورئ ای زما بندګانو د دې جګړه ما د مخکې نه قبوله کړې ده داسې جګړالو کتاب چې ستا دپاره الله سره جنگ کوي داسې یو کس نشته دی قرآن پاک کې پیغمبرانو باره کې راځي چې شفاعت به کوي خو د الله د اجازت نه بغیر به مخې ته نشي راتلی جاړي بار پیغمبر یا الله زه ځان غواړم نفسي نفسي زه د خپل اولاد تپوس هم نه کومه ټول پیغمبران وایي نفسي نفسي اذهبوا الی غیري اذهبوا الی غیري د پیغمبرانو پیغمبر د پیغمبرانو پلار ټولو پیغمبرانو پلار آدم علیه السلام به وایي اذهبوا الی غیري اذهبوا الی غیري ما ته نن سوال مه کوئ زه هم نشم کولی زه بل چاله لاړ شئ زه بل چاله لاړ شئ قرآن پاک به د بعضې کسانو په سر باندې سورې کړی وي د قرآن پاک بعض صورتونو باره کې راځي وي دا به د قیامت په ورځ باندې د سوري او د وریځې په شان باندې د انسان په سر باندې ګرځي دا ګوره ټکه نه غرمه وي دا اوس ګوره یو ورځ ګرمي و څومره حالات بدلو نن ورځ د څومره حالات بدل دي د ورځ سره د انسان زړه خوشحاله شي چې کوم انسان دا غواړي چې قرآن د قیامت په ورځ باندې ما باندې سورې جوړ شي حدیث کې راځي چې د قرآن پاک سورې بقره سورې العمران به د دوی په سر باندې سورې جوړی چې کوم انسان دا غواړي چې د قیامت په ورځ هم زه ګلونه غواړم د ګلونو ګلداد دل داده وي د ګلونو شوقین وي د عطرونو شوقین وي نو د هغې ذریعه هم قرآن پاک دا د قرآن پاک بعض صورتونه به زهراوین د دې یو معنا دا ده د ګلونو په شکل به انسان سره چې کوم دی موجود وي او د بلاس کې نیولي وي یو انسان به په خلو کې ډوب وي او بل سره لور په لاس کې چې کوم دی ګل نیولی دی د دې ذریعه څه ده د دې ذریعه قرآن پاک دی قرآن پاک داسې دی چې کوم انسان د زناورو شوقین وي څوک د چیلو شوقین دی څوک د ګډو شوقین دی څوک د څاروو شوقین دی د اوښانو شوقین دی حدیث کې راځي چې قرآن پاک یو آیات د بلاربو اوښو نه هم بهتر دی د هر یو څیز چې تاسو په دنیا کې ګورئ د هغې نه قرآن اعلی چې کوم څیزونه چې کوم انسان د زرق و برق شوقین وي د بجلو شوقین وي د پړقا پړقا شوقین وي د چمک دمک شوقین وي د دې شوقین وي الله رب العزت چې کوم دی که دا غواړي چې ماته انسان ماته ملو شي د هغې ذریعه هم قرآن پاک دا دسه به داسې چمکدار د قبر کې به د چمک په شکل کې راشي او دته به داسې تاج په سر شي چې د هغې یو غمې به دومره عزتمند و روښانه وي چې د دې نور نه به هم زیات روښانه وي د نور رڼا به هغې مخې ته شربیږي د رنګینیانو شوقین خلک هم د قرآن پاک تلاوت کوي مختلف عجیبه عزتمندو د دې حیثیتونه بیان شوي کوم انسان دا غواړي چې زما په خوله کې الله اثر کړي زما په گفتار کې الله اثر کړي زما په کردار کې الله اثر کړي د دې ذریعه هم عزتمند قرآن پاک دی ځکه ته په خوله باندې چې څومره د فصاحت او د بلاغت کلمه ووایې د الله د کلام نه زیاته د فصاحت کلمه نشي ویلی
چې ډېر لوی شاعر شي قرآن ته به بیا هم سرخ کته کې که ته وې چې زما په زړه باندې د الله خبرې جاري شي د دې بله ذریعه نشته سیوا د قرآن نه که د الله خبرې په خپله ژبه جاري کول غواړې د هغې ذریعه قرآن پاک ده. نو عجیبه عزتمندو که ته د تاریخ شوق لرونکی چې زه تاریخ وګورم او ما ته مستند تاریخ میلاو شي چې مخکینو خلکو څه کړي دي، مخکینو خلکو سره څه شوي دي، مخکینو خلکو تاریخ کتل غواړې د قرآن پاک نه عظیم تاریخ تا ته نه میلاوي. نور تاریخونو کې دروغ دي. د ټولو نه د قرآن پاک نه پس د ټولو نه لوی تاریخ د بني اسرائیلو تیر شوی دی، د بني اسرائیلو تیر شوی دی. خو هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې بني اسرائیلو خبرې زمونږ د شریعت مسله دا ده چې د بني اسرائیلو خبرې چې کوم دي بس نه دروغ دی او نه رښتیا ده، نه دروغ دی او نه رښتیا، هېڅ پته نه لګي. د قرآن پاک نه سوا مستند تاریخ یو نشته. راشه د ادم اول انسان دنیا ته راغلی دی یو تاریخ ته پته نشته دی، قرآن پاک ته پته ده چې آدم علیه السلام دی. بیا د هغه بچي شوي دي، هغوی سره څه شوي دي هغه تا ته قرآن ښایي. راشه بیا ورپسې نوح علیه السلام راغلی، بیا موسی علیه السلام راغلی، بیا عیسی علیه السلام راغلی، منځ کې لوط علیه السلام، صالح علیه السلام، مختلف پیغمبران راغلي. د هغه څنګه قومونه وو، څومره طاقتورو، کوم کارونه به یې کول، کوم بادشاهان تیر شوي، هغه څومره طاقتورو، د دې ټول بیان تا ته قرآن پاک کوي. د تاریخ سټوډنټانو تاریخدانو دپاره ښکلی تاریخ قرآن پاک دی. عاد سره څه شوي، سمود سره څه شوي دي، او دغرنګې نوح علیه السلام قوم سره څه شوي دي، کم پیغمبر راغلی و هغه ټول قرآن بیان کړی دی. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیه السلام بیل قوم ته راغلی و. و الى مدین اخاهم شعیبا، مدین ته شعیب علیه السلام راغلی و. دغرنګې مختلفو قومونو ته و الى ثمود اخاهم صالحا، ثمودیانو ته صالح علیه السلام راغلی. ټول قومونو بیان قرآن پاک کې. نو قرآن پاک عزتمندو د ټولو مرضونو علاج دی او د ترقی اسباب ټول قرآن پاک کې دي او د ذلت سبب هم عزتمندو قرآن پاک دی. قرآن پاک کې الله یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. یاد لرئ که انسان گمراه کیږي هم د قرآن د وجې او که کامیاب او هدایت ترسي هم د قرآن د وجې. څنګه په قرآن څنګه سړی گمراه کیږي؟ یعنی قرآن کې چې کوم احکامات دي هغه وای او په هغې عمل نه کوي، هغه وای او هغه خپل ملک دستور نه جوړوي، هغه د خپل دکان چې کوم دی دستور نه جوړوي، دا انسان چې کوم دی د دې قرآن د وجې نه بې گمراه کیږي. او چې کوم انسان په دې عمل کوي نو الله رب العزت عالمانو لا بادشاہ ببیلو او عزتمندو هغه عالم به د هغه زمانې سردارو، هغه عالمان به راتلل د هغوی سپلی به یې سمولې او هغې کې به خپل سعادت ګڼو، بادشاهان به راتلل. نو عزتمندو د قرآن ذریعه، قرآن ذریعه د هدایت دی، قرآن ذریعه د صحت دی او قرآن ذریعه د کامیابی او د فلاح ده. دې حوالې سره درته یو څو د قرآن پاک د یو څو سورتونو فضیلتونه بیان او بیا ما تاسو ته ویلو چې د مونځ مسایل موږ شروع کړي دي. نو نن به درته د مونځ اول تکبیر تحریمه نیت نه بعد چې انسان کم تکبیر الله اکبر کوي د دې متعلق یو څو مسئلې بیان. د قرآن فضیلت درته یو څو بیان شو او د دې حکمتونه درته بیان شو. اوس د قرآن پاک د یو دوو سورتونو فضیلتونه درته بیانو. خلق اورادو پسې ګرځي، پیرانو نه وظیفې غواړي. هلکه د پیرانو پیر د محمد رسول الله او د هغه د الله د کلام وظیفې ولې نه وایي؟ هغه هم ویلی شي چې الفاظ یې صحیح وي، د هر پیر وظیفه انسان ویلی شي، خو چې د پیرانې پیر او د ټولو پیرانو چې کوم پیر دی محمد رسول الله او په هغه باندې کوم کلام نازل شوی دی نو هغه وظیفې د ټولو وظیفو نه اعلی دي. خبره خو ټول خلک خبرې کوي، یو ماشوم خبره د هغې حیثیت لري، د هغه د پلار خبره د هغه حیثیت لري، د هغه د مور خبره د هغې حیثیت لري، خو عزتمندو د ملک وزیر اعظم د هغې خبره د هغې حیثیت لري. نو قرآن پاک عزتمندو د ټولو نه لومبی صورت سورت فاتحه دی. سوره فاتحه د سوره فاتحه فضیلتونه مخکې ما بیان کړي مختلفو دورو کې، دور تفسیرو کې مختصر فضیلتونه درته بیانوم. د قرآن پاک لومبی صورت دی
قرآن ته شروع شوی دی او دا شان چې کوم دی مونځ د دې صورت نه شروع کیږي مونځ چې صورت قرآن پاک اول صورت چې کوم انسان په مونځ کې وي هغه صورت فاتحه ده بیا به د هغې نه پس بل صورت وي لومبۍ صورت چې په مونځ کې وي هغه به الحمد وي د هغې نه پس به بیا چې د کوم صورت خوښ وي الله ورته وي فقرؤوا ما تیسر من القرآن خو د یو څیز کې به زما خبره منې چې مونځ هر رکعت شروع کې نو د صورت فاتحې نه به شروع کې د هغې نه پس چې کوم صورت درته یاد وي هغه وایه که قل هو وی که سوره یاسین وی خو اول صورت به چې وی او د دې نه بغیر ستا مونځ ناقص دی او بعض عالمان وی چې کوم انسان صورت فاتحه مونځ کې ونه ویله د ده مونځ د سره نه دی شوی او زمونږ امام صاحب وی چې کوم انسان صورت فاتحه پاتې شوه نو دنه چې کوم دی عزتمندو مونځ یې ناقص شو د نقصاني څیز شو د مونځ غوندې څیز کې چې نقصان راځي په صورت فاتحه پرې غوستلو سره راځي دی وجه نه که موږ امام پسې ولاړ یو خاموش هم ولاړ یو امام صاحب به صورت فاتحه وایي قراءة الامام قراءة له امام به د مقتدیانو د طرف نه خامخا فاتحه وایي ځکه چې مونځ کې فاتحه ونه ویلی شي مونځ نه کېږي نو خامخا امام به وایي یا مونځ ناقص کېږي نو موږ ټولو کسانو امام مشر کړي چې هلکه ته به صورت فاتحه وایي کله په تیز آواز وایي کله په خاموش آواز وایي نو سوره فاتحه عزتمندو دومره اعلی صورت دی او سوره فاتحه دومره عظیم صورت دی چې په دې کې تورات پروت دی روایتو کې راځي چې قرآن پاک د ټولو کتابونو خلاصه ده په دې سوره فاتحه کې پورا قرآن پروت دی تورات پروت دی انجیل پروت دی زبور په دې کې پروت دی دا دومره عجیبه کتاب ما یو بابا نه تپوسو کو بابا قرآن درځي ویل نه بچې قرآن نه راځي ما ورته ویل بابا ولې نه درځي پټکو درځي ویل پټکم نه راځي ما په ناظره درځي وایي په ناظرم نه راځي په یاد درځي وایي په یاد خو راله بلکل نه راځي ټکي په ټکي باندې هم نشم ویلی ما ورته ویل ولې وایي بچیه موږ ډېر سخت دور تیر کړی دی موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي د پردي خانانو مزدورانو موږ د هغوی بیګارونه به هم کول او مونږ خو چېرته 15 وخته مونځ هم یو امام پسې نه دی کړی یو مونځ به هم په یو پوله کولو بل مونځ به هم په بله پوله کولو مونږ امام به هم نه پېژاندو پخواني خلکو باره کې مشهوره ده وایي چې امام به د مخ د طرف نه پېژاندو د سټ د طرف نه به پېژاندو ځکه چې مونځ به یې وکړلو چې سلام به نه و څرخېدلی به دې سړي به چې کوم دی اوبو له منډه کړې وه اوبه خورو له او ترېشلو له او غوبلو له به یې منډه کوله نو چې چا به یې تپوس کړه لکه ستا کوم امام دی وایي هغه غټ سټی شان نه دی هغه زموږ امام دی د مخ د طرف نه به امام هم نه پېژاندو وخت نه و موږ سره وایي زموږ په جومات کې زموږ مولا له هم پوره قرآن نه ورتلو بچیا زمونږ امام هم پوره قرآن نه ورتلو په قرآني امامان له 20 سورتونه 30 سورتونه 2-3 سپارې به حفظ کړي وي ډېر حافظان به کم میلاوېدل نو ما چا نه قرآن ویلی موږ کم ټایم کې قرآن ویلی موږ شوتل ریپلی وی که موږ قرآن کړی وی موږ خپل بچو له سیر وړه پیدا کړی وی که موږ قرآن ویلی موږ خو به د خانانو بیګارونه کول موږ به قولبې کولې موږ به ترېشلې کولې موږ به غوبلې کولې چېرته موږ قرآن ویلی وی ما ورته ویل بابا څه خو به دله درځي که نه وایي او بچیا صورت فاتحه راله راځي الحمد راله راځي ما ورته ویل دا هم ډېر لوی صورت دی ما ته نه بچیا دا خو وړوکی شان صورت دی ما ورته ویل نه دا ډېر لوی صورت دی ما ته وایي بچیا ما پوهېږي که څنګه لوی صورت دی ما ورته ویل غوږ شه ستا پیغمبر زما پیغمبر محمد رسول الله احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې صورت فاتحه کې تورات پروت دی په دې کې انجیل پروت دی په دې کې زبور پروت دی په دې کې قرآن پروت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې صورت نه په تورات کې نازل شوی دی نه په انجیل کې نازل شوی نه په زبور کې نازل شوی او نه په قرآن کې د دې په شان بل صورت نازل شوی دی نو چې د چا په سینه کې صرف صورت فاتحه پرته دا داسې دی لکه چې د الله 4 واړه کتابونه ستا په سینه کې پراته دي نو سوره فاتحه عزتمندو سوره فاتحه ته په یو روایت کې قرآن عظیم ویلی شوی دی وایي دا قرآن دی پوره قرآن او 7 المثانی دی دا هغه 7 آیاتونه دي چې دا ډېر مستثنا دي نور آیاتونه دې ته نه رسي دا داسې آیاتونه دي یا دا داسې آیاتونه دي چې الله دا آیاتونه 2 ځل نازل کړي د قرآن هر صورت یو ځل نازل شوی دی دا واحد داسې صورت دی چې د الله د دې صورت دا آیاتونه 2 ځل نازل کړي دي چې کوم انسان بار بار یو کار کوي هغه اهمیت ته اشاره وي چې دا کار ډېر اهم دی او دغه رنګ عزتمندو
صحابه کرام وای یو صحابي وای نبی علیہ السلام به موږ په دې صورت باندې دمولو عوزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب طفلا وی نبی اسلام باندې مونږ باندې به چې کله دم اچولو دا صورت به را باندې دمول وفيها آية سيدة آي القرآن وی ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سورۃ فاتحه باندې خلق دمول سورۃ فاتحه کی یو روایت کی راځي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء د الله رب العزت پدی قرآنی آیت او پدی صورت کی د هر مرض علاج دے د هر مرض موږ تاسو نه وای بار بار د مونږ تاسو ګوري عزت مندو الله رب العزت قرآن د دینه شروع کړي مونږ د دینه شروع کړي د مونږ هر رکعت د دینه شروع کړي د دینه د دې اهمیت اندازه وکړي دا رنګ یو روایت کې راځي خیر الدواء القرآن د ټولو نه بهترین دوايي د انسان د پاره هغه قرآن پاک دی اذا قرأت الفاتحه وقل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت چې کله وی تا سورۃ فاتحه ویل او قل هو سورۃ دی ویلو وی ته الله رب العزت د هر سیز نه محفوظ کړي سیوا د مرګ نه علاوه یو سیز بتا ته نقصان نه درکې دا د سورۃ فاتحه بهترین فضیلت ده نو دی وجه نه عزتمندو د دې ورد کو ورد د دې وظیفه کو وظیفه مون نه بعدم دا وای د شپې چو دکیږي ام دا وای او دا غرنګ چې ځان تروانی سود د تلاوت او د سورۃ فاتحه تلاوت ډیر کا سورۃ فاتحه وای زمون خلک بدی شرمیږي ځکه چې دا ارچاله ورځي دا خود دې اهمیت دی چې الله رب العزت دا داسې صورت پیدا کړي چې هر سړی زده کړي دی نور د قران پاک سورتونه ارچاله نه ورځي سورۃ فاتحه داسې صورت دی چې هر چاله ورځي دا الله رب العزت ته خوښ صورت دی ځکه د ټولو په جبه باندې جاری کړي دی نو یو د دې صورت فضیلت مې درته بیان صحابه کرام بخاری شریف حدیث ته حدیث لدیغ هغه ته وي د لړم حدیث صحابه کرام وای من یو ځل چرته یو معرکې نه را روانو په یو کلی کې بشپشوا دغه کلی خلک ډیر بے غیرته خلکو په خوا دا یو رواجو چې کوم انسان په کوم جمعات کې پاتې شو نو خلکو به اجرې ته بوتلو خوراک سکاک به ول جمعات ته راوړو دا رواجونه ختم شو دا رواجونه ما زره داسې یو ځل کار شو د شامی روډ کې یو جمعات دی نو الته اکثر خلک مالدار خلک دي یو ځل زما استاد نو ماته د اختر مونس حواله هغه وخت زدل تاسو مسجد کې امام نوم زه طالب علم تاسو یقیني د اختر په ورځ باندې ما ساق وړلی د غټ اختر د لوی اختر په ورځ باندې نو ما یو غنټه انتظار وکم لکه دې چې اوس بس وکړو هغه امام سم ما باندې پوښتنه چې دا غوروټي ته ایزار دی بزر زر هغه ساق دال څه شي ګرم وغیرہ باندې وخړو ویل زه مولوی صاحب مورته لکه د اختر ورځ دا څنګه چللې ویل جی دلته دا رواج نشته جمعه ته دغه خې دراوړلو ترتیب دلته نشته د لوی اختر په ورځ باندې د صبح سرحد په یو جمعات کې دا حال او تاسو یقینو کې په هغه ورځ باندې د اختر په مونږ کې یو وزیرم په هغه مونږ کې ناستو داسې جمعات دا حالت نو باران صحابه کرام وی من هغه خلکو ته ایثار شو وی هغه خلکو من د چای پانی ته پوسو نکو وی ډیر بے غیرت خلکو ډیر بے وفا خلکو وی من ډیر زیات خپه شو نو وی داسې ناشنا کارو شو چې دا هغه قبیله او دا هغه علاقې چې کوم ملک و هغه لړم وچیچو چې لړم وچیچو او ټوپونه وال په خوا خو د هسپتالونو دومره علاجونه نو او د لړم د ټک نه به انسان مړ کېدو چې بر وخت به علاج ونه کړو وی هغه ډیر ټوپونه وال چې ورته چې لکه دلته مولیان شان راغلي دي او پاغي به دم کو غالبا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ډیر کسان داسې اوتر رال وی مور دل چې څه چل شوی دی وی مونږ چې د ملک چې کوم نه لړم چې چلے تاسو سره چې کوم نه سمنتر شتا وی مور دل چې مونږ سره منتر شتا وی هغه چې راځه خدای دې سره خو کی وی مور دل چې نه تاسو برا سره کوي وی چې څه غواړي وی داسې مخامخ د چیلو یو کنډک یو رمه ولاړه وی مور دل چې د قټولي چیلې کراله راکې دم اچوم کینې نه اچوم دم کوم کینې نه کوم وی ما ته چې سړی ملک چې چلے د چیلې تاسو نظر خوراشه دم واچوا
وایي موږ 10 کسانو وایي ما ورته چې 10 چیلۍ به راله راکې نو دم کوم. و چې سړي بوتلم دم مې وکړلو وایي الله رب العزت هغه چې کوم دی بالکل ټیک ټاک. وایي سړی داسې راپاسېدو لکه یو سړی چې چا تړلی وي او د رسۍ نه کولاو کې او داسې نیغ راپاسېږي په سترګو یې رڼا راله. ټول خلک خوشحاله شو. وایي ما ورته ویل چې زما شکرانه بس وایي دا چیلۍ به وځم. وایي 10 وانه چیلۍ مې ترې را روانې کړې په یو دم مې ته 10 چیلۍ واغستې. نو سوچ کوئ د 10 چیلو چې په 10,000 روپۍ مې یو چیلۍ شي اوس د دې زمانې مطابق نو 100 لکه روپۍ چې کوم دی جوړېږي په یو دم یې ترې واغستې. دې وینې عالمانو لیکلي چې په دم باندې پیسې اخیستې شي خو تجارت به ترې نه جوړې. چې غریب سړی راځي هغه خواره خوله نیولې ده او ته ورته چې صحابه کرامو چیلۍ اخیستې او ته به ماله چیلۍ راولې. نه سړي ته به ګورې او د هغه حیثیت ته به ګورې او یا اخیستلې نه اخیستلې بهتره دي. خو بهرحال که چا دله څه درکړه خیر دی. دا موږ ځان ته په لورو لاره اوارو ځکه تاسو موږ له د دې نه بغیر خو پیسې نه راکوئ. دې اختر کې صرف ماله کسانو پیسې راکړلې څه اختر مبارکي ځکه دا خو زکات نه علي خیرات نه علي او خپله زکات رانه ډینګرې نو لکه اختر مبارکي غواړو ګر نو دته چلونه جوړو په دم باندې بدنه پیسې الو. بهرحال عزتمندو صحابه کرام وایي موږ سړی دم کو چیلم ته ټول را روانې کړې. وایي بیا هم په زړه کې شک رالی چې د دې دا خوراک به زموږ دپاره څنګه نو ځان سره م راوستې. نبي علیه صلات وسلام ته مې وویل یا رسول الله هغوی لکه دا چیلۍ څنګه دی مال غنیمت دی. وایي نه چې دا هم صرف په یو دم باندې ګټلي دي. وایي څه دم دې پرې واچوه لکه وایي جي بس صورت فاتحه مې ویلو تاسو ویلو چې صورت فاتحه د هر مرض هغه دوا ده ما صرف دقه صورت فاتحه وویله. صحابه کرام هم حیران شو چې د داسې خاص کم دم زده کړی د نبي علیه السلام نه. وایي جي ما صرف دقه عام صورت چې عام مطلب دا چې عام خلک یې وایي دقه صورت مې پرې وویلو خو په یقین سره مې وویلو په عقیدې سره مې وویلو. نبی اسلام ته چې دا چیرې څنګه دي نبی اسلام ویلې د ټولو نه بهترین مال ستاسو په زندګۍ کې دقه دی چې تاسو ته په دې قرآن باندې ملاو شو. او بعضو کې راځي نبی اسلام ویلې مال هم پکې صحیح څه وکړئ. بهرحال عزتمندو په صورت فاتحه کې شفا ده. خدا چې موږ معمول جوړ کړو چې کله هم سب تاسو باندې بیماري راځي د ټول نه صورت فاتحه وایي او په خپل بدن باندې لاس راکاږئ. دویم صورت عزتمندو سوره بقره ده. سوره بقره د قرآن پاک دویم صورت دی. ورپسې صورت چې کوم دی دا سوره بقره ده. الف لام میم ذالک الکتاب دلته نه دا صورت شروع کیږي. دا ډیر بهترین صورت دی. نبی علیہ السلام وایي اقرؤوا سوره البقره سوره بقره تاسو ډیر لولئ د دې تلاوت کوئ. ولی فإن أخذها برکه چې چا دا حاصل کو دته برکت حاصل شو. فإن أخذها برکه وترکها حسره ولا يستطيعها البطله چې کوم انسان دا صورت حاصل کو د الله برکت د حاصل کو او دغه رنګي چې کوم انسان نه دا پاته شو وای دا نقصانی شو او دا داسې صورت دی ولا يستطيعها البطله باطل چې څومره څیزونه د شیطان نه والا تر یو میږي پورې چې هغه ستا ته نقصان در رسوي دا باطل څیزونه او نقصانی څیزونه وای د دې وس او طاقت نه لري. د دې صورت وس او طاقت هغوی نه لري. نو دا صورت عزتمندو دا خو خیر غټ صورت دی نو کم از کم په دې کې یو آیت دی آیت الکرسی وروسته د دې فضیلت بیانوم دا کم از کم خو خامخا وایي یا د دې د شروع آیاتونه الف لام میم ذالک الکتاب اولئک هم المفلحون پورې او یو د مین والا آیات نو آیت الکرسی او س اخیری آیاتونه آمن الرسول بس دا درې اسی چې انسان وای دا ډیر بهترین دي د دې لپاره. دغه رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لكل شیء سنام لكل شیء سنام د هر یو سیز د لپاره یو غوره ایسوي. انسان بدن کې په هر ځای کې یو غوره ایسوي یو اعلی ایسوي د هر یو سیز یو اعلی ځای او یا یو مرتبه او یو عظمت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لكل شیء سنام وسنام القرآن البقره په قرآن پاک کې چې کوم دی بهترین حصہ به سوره بقره ده. وفي آیه سیدة آیه القرآن او په دې کې خو یو آیات دی هغه خو د ټولو آیاتونو سردار دی او هغه آیت الکرسی ده. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې صورت هم تلاوت کول پکار دي. دې سره صورت تلاوت سره چې کوم دی د رحمت فرشتي راځي او یو روایت کې راځي چې سوره بقره نازلېدله نو 90,000 فرشتي دی یو صورت سره نازلې شوي او د دې اخیری آیاتونه چې کوم انسان آمن الرسول والا رکوع وي اکثر دا تاسو به اوریدلی چې کله قبر
کې میت دفن کی نو خپو ته چې کوم دی بیا دا آیاتونه وي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا آیاتونه وي چې کوم انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي دا آیاتونه د شپې وي ټول شپه د لپاره دا کافی دي د هر قسمه ضرر نه. دغه رنګ عزتمندو په دې کې یو آیات دی آیت الکرسی. آیت الکرسی ډیر بهترین عزتمندو دا آیت کریمه ده. خو د آیت الکرسی فضیلت دا به درته بله جمعه بیان کوم. اوس درته د مونځ مسله ما درته ویلې به درته بیانوم. دا درته یو څو بیانوم. مونځ عزتمندو فرض عبادت دی. نو د فرض عبادت علم حاصلول هم فرض وي. فرض عبادت دی. نو دی وجه نه موږ تاسو ته ټول مونځ په یو ځل باندې نه بیانو. هغه ګران دی. یو عمل تیرالو او هغه درته بیانو تفصیل سره. چې کله انسان مونځ شروع کوي څه د هغه نه مخکې فرایض دي هغه اکثر تاسو ته یاد دي. قبلې ته مخ کول، ځان پاک ساتل، اودس کول، او دغرنګې وخت پیژاندل، دا څیزونه تاسو له درځي او نیت کول. بیا چې مونځ انسان شروع کوي د ټول نه لومبې عمل په دې کې دی تکبیر تحریمه. هغه تکبیر الله اکبر ویل چې تا باندې د دنیا نور کارونه حرام کی څه وخت دپاره خوراک سکاک بنه کې خبرې اترې بنه کې مونځ کې به بیا ولاړې. دې ته وایي تکبیر تحریمه. د تکبیر معنی د الله اکبر ویل. د تکبیر معنی څه ده؟ موږ یو کنه نره تکبیر، خلک وایي الله اکبر. یعنی څه مطلب نره تکبیر؟ خلک وایي نره تکبیر. نره تکبیر نه دی، ناره تکبیر. زموږ پښتانه وایي نره تکبیر. دا نره تکبیر نه، دا ډېر غټ تکبیر دی او دا ډېر زورور تکبیر دی. په دې باندې به جهادونه ګټل صحابه کرامو او موږ یو نره تکبیر. بارا نعره تکبیر یعنی د تکبیر آواز وکا نو ته الله اکبر. نو الله اکبر ته تکبیر وای. چې مونږ کې کله د الله اکبر کې نو به دې ته وای تکبیر تحریمه. نو چې کله انسان تکبیر تحریمه کوي نو دا به الله اکبر سره خامخا کې دا واجب دي. بل ټکی بنوي سبحان الله والحمدلله دا نو ټکی بنوي. تکبیر به خامخا په الله اکبر سره وي. نو دا د تکبیر طریقه ده چې کله ته مونځ ته ودرېږې نو ته به داسې لاس اوچت کې. د ټولو نه اول به لاس اوچتې، وروسته به ورپسې بیا تکبیر وي. نو د لاس اوچتول پیله دي، تکبیر ورپسې ویل بعد کې دي. لاس به داسې څنګه اوچتې؟ روایتو کې راځي چې د غوږونو برابر به کې حذاء اذنیه، د خپل غوږونو برابر به کې. نو د غوږونو برابر داسې دي چې انسان به داسې طریقې سره کوي چې دا غټه ګوته د غوږونو د نرمۍ سره برابر شي، مخامخ شي. نو دا نور لاس به د غوږونو ته برابر شي او دا باقي لاس به د سینې ته برابر شي. نو دې طریقې سره چې کوم روایتو کې سینې سره راغلي دي په هغې عمل شو. او که انسان داسې کوي نو هغه روایتو باندې عمل نه راشي. نو داسې طریقې سره کول پکار دي. پخواني مولیان ویل دا غوږ، پخواني خلک تاسو کتلي دا غوږ داسې کوي چې اندازه ورته وشي چې غوږ ته ورسېدو که نه. دا پکې ضروري نه دي، بس ساده داسې طریقې سره غوږونو ته مخامخ. دې طریقې سره دا د تکبیر تحریمه. چې کوم انسان لاس نه اوچتوي او الله اکبر وایي او همیشه داسې کوي بې ګناهګاري. نو لاس اوچتول هم پکې سنت طریقه ده او مؤکده سنت دی. نو لاس به مو سره اوچتې او په خوله باندې هم الله اکبر وایي. سر به ورسره نه ټیټې. بعضې کسان داسې چل کوي داسې بره. علماو لیکلي چې کوم انسان تکبیر تحریمه سره سر دومره ټیټ کي، دومره سر ټیټ کی چې د لاسونه دا ګوتې چې کوم دی دې زنګونانو ته رسي، نو بیا د تکبیر تحریمه هم صحیح نه ده، مونځ هم صحیح نه ده. مثلا دومره ټیټي او دا داسې الله اکبر کوي، دې طریقې سره تکبیر تحریمه نه صحیح کېږي. نیغ به ودرېږي، سر به او سترګې به د قبلې طرف ته وي، لاسونه به په خپل حالت باندې کې. بعضې کسان وایي ګوتې به راټیټې، نه، بس خپل حالت کې، نارمل حالت کې، نه به ګوتې سختې، صحیح شو، او نه به ډېرې کولاوې او نه به ډېرې ټیټې، بس ساده حالت کې ده. نارمل حالت کې چې انسان څنګه لاسي دې حالت کې به داسې الله اکبر کې. دا عزتمندو طریقه ده. او ښځې چې کوم دی هغه به لاس سینې ته مخامخ کوي، داسې به کوي. هغوی به لاس ډېر نه اوچتوي. د ښځو لپاره ستر ساتل چې کوم دی ډېر دي. نو هغه ښځه چې ډېر وي باډي بلډر ښکاري بیا، نو به داسې طریقې سره به چې کوم دی داسې مخامخ طریقې سره او اسانې طریقې سره به لږ لاس اوچتوي او لاس به ورسره اوچتې. الله اکبر کې بعض مسایل دي عزتمندو ډېر کسان پکې غلطیانې کوي.
الله اکبر الفاظ د کول پکار دي نن تاسو چون کې دا فرض دي په مونږ کې به فرض دي نو دا صحیح طریقې سره زده کوي الله اکبر یو ځل تاسو ما سوي الله اکبر اوس د دې غلطیانو ته وګورئ بعضی کسان به غلطیانې کوي بعضی کس پکې الف ډیر راکاږي بعضی کس پکې دا ها ډیر راکاږي بعضی کس پکې با ډیر راکاږي او بعضی کسان پکې را ډیر راکاږي نو اسی به پکې خونه ته سړی الګ دا ولې راکاږي وایي چې لکه خوند پکې پیدا شي خوندونه پکې نه پیدا کېږي دا شربت نه دی چې ګوړه زیاتاو خوند پکې دا کېږي اواز کولې کولې شي خو نور ټکو کې بدلون نه راولي چې کم انسان مثلا داسې وایي الف ډیر راکاږي الله اکبر دا بالکل غلط دی د دې معنی څه ده د دې معنی کفري معنی جوړیږي الله اکبر معنی دا الله لوی دی او چې ته الله اکبر نو دا سوال شو آیا الله لوی دی نو دا خو شکی خبره دی وکړه لکه وای الله لوی دی کی نه دومره فرق راځي عربي داسې کلمات الف ډیر نه راکاږي الله اکبر ته چې دا الف لږ زیات کمن لو خوند به پیدا کی نه بالکل معنی غلطي بعضی کسان دا هی ډیر راکاږي الله اکبر خوانی بعضی امامان نو تاسو لري الله اکبر هو نه دی الله مختصر الله هو به نه جوړي بعضی کسانی مثلا بی غټه کی الله اکبر باب هم نه غټه راب هم نه غټه بعضی الله اکبر نه دا غلط خوندونه بازار نه پیدا کی بس مختصر لفظ الله اکبر بعضی کسان قاف غړوي الله اکبر قاف بم نه وي وړو کې کاپ ته پدې کې دا ضروری مسلې دي عزتمندو بل مسله پدې کې دا ضروری ده چې کله امام سره ته مونږ کې نو د امام نمخ کې به تکبیر تحریمه نه وي د الله اکبر به د امام نمخ کې نه وي ګینه ته د امام په مونږ کې به شامل نه نو دا به کله وي د امام سره به یا بالکل متصل وي او یا بهتره طریقه دا چې یو ټکی د امام نرستا یو ټکی د امام نرستا چې امام وی الله پوره کې نو ته الله شروع کا چې هغه وی اکبر پوره کې نو ته به اکبر وایا که یو انسان مثلا امام سره الله اکبر یوځې شروع کو خو بعضی کسان خو ډیر چټپټیا نه کنه دا وی چې ډیره تیری نو الله اکبر د امام سره یوځې شروع کی خو اکبر امام نه ویلي د مخ کې اکبر ویلو دا موس کې شریک نه دی یا ټول الله اکبر د امام نه مخ کې ویلو نو دا انسان امام سره په جمع کې شریک نشو شرعا نو امام سره شریک نشو بیا خو همداسې ولاړ دی بوتل ولاړ دی او هلته امام خپل مونځ کوي نو نه امام سره شریک دی او نه خپل وایي نو بس لاړې مونځ یې چټي شو دوباره به خپل مونځ کوي د ده مونځ نه کي نو دا یاد لرئ عزتمندو امام نه مخکې کېږي بعضې کسان باندې ډېره تادي وي نو الله اکبر به د امام نه وروسته وی لږ شان دومره وروسته به هم نه وی چې مثلا ته ایسار یې او هغه به صورت فاتحه شروع کړي نو دا د تکبیر تحریمي سره دا ډېره ضروري مسله ده عزتمندو دویمه غلطي په دې کې بعض کسان کوي چونکې دا فرض عمل دی او ټولو نه زده کول ماشومانو پورې زده کول ضروري دي بعض کسان داسې یو کې امام په رکوع کې ولاړ وي او دا چې کوم دی زر زر راشي الله اکبر وکړي او الله اکبر سره ډایرکټ ټیټ شي نو دا سړی چې کوم دی امام سره په مونځ کې شریک نشو ځکه په تکبیر تحریمه کې دا ضروری ده چې دا به په ولاړه باندې وي تکبیر تحریمه کې دا په فرض کې دا ځان له فرض دي چې دا به په ولاړه باندې وي چې بیمار نه یو سړی بیمار دی په ناسته مونځ کوي نو د دې لپاره دغه قیام دی خو چې کوم انسان بیمار نه وي او الله اکبر په ولاړه باندې اون ویلو د تکبیر تحریمه ادا نشوه دی وینه کوم کسان چې را پاسیږي اکثر ناست وي نو هغوی کله ناکله په ناسته باندې الله اکبر وي امام ودرېږي که نه ناستي به دا په ناسته باندې الله اکبر وي بس پاسیږي بس نیتو تړي د مونځ صحیح نه دی تکبیر تحریمه دپاره دا فرض او واجب دي چې ته به په ولاړه باندې تکبیر تحریمه وي که په ناسته دې وویله الله اکبر او پاسېدلې او نیت دې هسې وتړلو لمونځ دې نه دی شروع شوی امام سره دا پکې ضروري خبره چې په ولاړه باندې به تکبیر تحریم ها که نفل مونځ څوک کوي نفل مونځ نو نفل مونځ په ناسته هم کېږي نو که بیا په ناسته دې الله اکبر وویلو نو خیر دی فرض مونځ دپاره به الله اکبر په ولاړه باندې وی
او ما درته ویلي که دومره ټیټ یې چې لاندې زنګونانو ته د لاس رسي او الله اکبر دې وویلو بیا مونځ نه ادا کېږي ځکه د دې دپاره دا فرض دي چې ته بیا په ولاړه باندې وې او دغرنګې چې کوم سړی امام سره په رکوع کې الله اکبر په ټیټه باندې ووایي د ده امام سره مونځ نه دی شروع شوی نو چې کله مدرېږي جلدي کوئ کم از کم دومره کوئ مثلا امام رکوع کې دی داسې وایي الله اکبر بیا وایي الله اکبر چې دوه ځل دې تکبیر ویلو بس دا کافي ده چې یو سیکنډ دپاره ودرېدلې بیا هم کافي ده بیا ټیټ شه او چې یو سیکنډ دپاره هم نه ولاړ او ډایرکټ رپټ کې لاړې او الله اکبر دې ویلو نو تا عزتمندو تکبیر تحریمه په ولاړه باندې ونه ویله او تکبیر تحریمه دپاره په ولاړه باندې ویل ضروری دي نو لہذا د دې خبرو خیال ساتي عزتمندو دا یو څو مسلې وي د تکبیر متعلق نو دا یاد ساتئ دعا وکړئ